الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك دا تناغی چا بارکی نازل شوی چاوی ایمان راوڑے ہجرت نو کڑے مکہ کی وسیدو بدر لچی کافران راوتل جنگ لداخل کی زان سرا کڑ شراجای منگ سرا او استو اجل شو داغی بارکی اللہ دایتنا نازل کر. ان الذين قننها كسان توفاهم الملائكه چې وفات کړي دی لره ملائکو یعنی روحونه ملائکو قبض کړي پدا سے حال کی ظالمی انفسهم چې دوی ظلم کوونکی په ځانونو ظالمی انفسهم د توفاهم د دې مفعول نه حال دی ګورئ او درې نسبتونه د توفی دي تاسو که خیال کړئ یو د توفی نسبت الله ته دی الله یتوفى الانفس حين موتها دویم د توفی نسبت ملک الموت ته دی قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بكم دریم د توفی نسبت ملائکو ته دی توفاهم الملائکه توفته رسولنا وهم لا يفرطون تاسو په پوښتنه درې نسبتونه د پیلونو دي یو نسبت الله ته سوال دار چې دا خو تعارض راغی جواب دار چې تعارض نشته نسبت د توفی چې الله ته شوی دی دا حقیقتا دی صحیح شو او نسبت دی عزرائیل علیہ السلام ته شوی دی ملک الموت ځکه هغه په دې کار مقرر دی او نور ملائکو ته چې شوی دی نو ملک الموت ځان لا نه دی نور مرګري مر سره شته انور مستیمالی کله اصل ته نسبت وشي چې ملک الموت ته کله داغي اعوان او جنود لخر ته نسبت کی او الله ته چې شوی دی دا غیر معقوله ته دی لکه بن الامیر المدینه ځکه الله امر دی کنه تاسو په پوښتنه نو تعارض پکې نشته ظلم کړو ځان سره په صحیح ظلم کړو بل مقام مال کفار چې کافرانو سره یوځای اوسېدل و ترک الهجرت او هجرت نو کړي قالوا لهم موبخین دا منجی مؤنجین نه دی دی یوځي کې ملایانو په دې ځای جګړهون ختیو او دا سن ختیو چې دا بس شیطان لفظ بسې مؤنجین جوړاوته ما ته چو خود وای دا څنګه دی ما ورته دا او بس ما نظر هم ډیر کار نه کوي خو ما ته هم وفقین ښکاری تاسو په مؤنجین دي جوړا ولینو کې کمزوري یا څو چې انسان دې داسې به وای انسان تاسو به پوښتنه وړو وړو خبرو پسې خدي پیدا بچي سي مؤنجين
او خلوغت کتابونه د مؤنجین پسې کړلیو قسم دی ګور هاټ مولاو قالوا لهم وای بدیت موبخین پدا سے حال کی چې توبیخ زورن اور کون کی بی دیتا فیم کنتم ای پی ای شین کنتم پکم حالت کی وی تاس من امر دینکم دک دین دکارنا اشاره دی خبری ته کوي چې فیما کې دا ما استفهامیه د په معنا د یو ای شین سا قالو دی باور ته وی معتذرین پدا سے حال کی چې عذر وکي د مرګ په وخت کې چې دروه علی ملائکه ورته تاسو وکم دین کې ای دی باوی کنا مستضعفین مغاجز یو د اقامت د دین نه بلاد بازار د مکه کې پزمکه د مکه کې قالو لهم توبیخا ملائکه بدی توي د زورن په تور لم تکن ارض الله واسعتن آیا د خدای زمکه پراخه نوا په تهاجرو بیا چې تاسو هجرت کړې وې پاغي کې من ارض الکفر د کفر د زمکه نه اله بلدنا خراب بل فخارتا کما بال غیرکم لکه دا کار چې نور خلقو کړي هجرت بم کړي الله تعالی وی پولای کدا کسان ما واهم جهنم زید استو ندی جهنم دی وسات مسیرن هيا ډیر بد اوسېدو زید ده نو چې چا هجرت نه کړي ناغي د پاره جهنم دی خو خلق ته مستثنا دي الا المستضعفين مگر هغه خلق چې کمزوري دي من الرجال د سړو نو النساء د خزنا والولدان د بچونا لا یستطيعون حیلا چې طاقت نه لري د چل اے حیلا لا قوت لهم على الهجرة ولا نفقه نه طاقت د هجرت له نور څه د لارې خرچي ولا يهتدون سبيلا نه برابر ایلارا لار متنی طریقا نه لار د هجرت د هجرت لار متنی کوم چې مونږ لاړ پولای کدا کسان ناس الله قریب دایا افوانهم چلا افو کی دی توکان الله عفوان غفورا الله دې عفو کون کې وبخون کې هجرت ګورې درې قسمه ده دا ځکه هجرت ترک الوطن ته وای ترک الوطن یو هجرت له حفاظت دین د دین د حفاظت لپاره کا صاحب کا پوهه هجرت کړو وای څه لپاره کړو له حفاظت دین بل ځکه می دین خرابېږي دلته به می د دین حفاظت وشي او له حفاظت دین چې ته هجرت کې د دې لپاره دا ضروری نه ده چې ته کم ځای ته هجرت کې هغه کې به دین خډيري دا غزينه تاسو خیال لکه مکه کې دین و چې نبی علیہ السلام مو کنو نبی علیہ السلام خلکو له دین ورخو دا خو صحابه چې ته هجرت وکړه نبی علیہ السلام د هجرت نه وړاندې حبشې ته صحیح شو حبشه کې هغه ته امانو نو دار د کافرانو دار ته هم سره هجرت کولې شي چې التستا د دین حفاظت کېږي ستا د دین سره څوک کار نه لري حبشې بادشاہ کافرو کړه نصرانیو خدای مؤمنانو تایید وکړو نه دې ته وایي هجرت له حفاظت دین دیم هجرت له اشاعت الدین د دین د اشاعت لپاره هجرت لکه سوره کهف کې چې ذکر دي ذوالقرنین هجرت کړو کړه ټول دنیا یې لټولې و دا دنیا څه د لپاره لټوله له اشاعت الدین چې دین خور د تبلیغات چې یو ځای نه بل ځای ته ځي د اشاعت د دین لپاره دا اوس دا هجرت دې ته د هجرت ثواب ملاوي دریم نمبر هجرت له طلب الدین یا له تعلیم الدین د دین د تعلیم د طلب د لپاره لکه موسی علیہ السلام چې هجرت کړو یوشع شعیب علیہ السلام خضر علیہ السلام پسې دا هجرت د څه لپاره د طلب تعلیم الدین یا لطلب العلم د علم د حاصلولو لپاره دا درې قسمه چونو دا به هجرت دي درې قسمونو کې چې وطن چا پرې خو دا مهاجر دي قبایل نه په خبر د خلک راغلي دي د کاروبار لپاره دا مهاجر نه دي شرعاً او دا هجرت نه دي ځکه دوی د څه لپاره راغلي دي کاروبار لپاره تاسو په پوښتنه
یا یو بل وطن ته سړی کډه ویسي مقصد یې صحیح کاروبار بار ملکونو له خلک ځي بیا کډه ځان پسې بوځي دې ته شرعي هجرت نشي ویلی ځکه دې کې دا خو نه له حفاظت دین دی نه له اشاعت دین دی او نه له طلب العلم دی دې ته هجرت نه ویلی او طالب العلم دی یو کلی نه بل کلی ته لاړ شي دی مهاجر دی دته هجرت شرعي هجرت ثواب دته ملاوي صحیح شو ځکه ته وطن پرېښود د څه دپاره د دین د تعلیم دپاره ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا او په هجرت کې دا ضروری نه ده ګورئ چې د یو ملک نه به بل ملک ته تللی د ملک بدلول ضروری نه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مکې نه مدینې ته تللی او داسې نه وه چې مکه بیل ملک او مدینه بیل ملک ځکه جغرافیایي حدود خو هغه وخت کې نه و که ټول جزیرة العرب یو کلی نه د یوې علاقې نه بلې علاقې ته لاړې دا هجرت شو نبي علیه السلام د یوې علاقې نه بلې علاقې ته تللی او د مکې نه مدینې ته تللی ومن يهاجر څوک هجرت کوي هغه ویریږي زما رزق به څنګه شي ما ته به کور څنګه میلاو شي زما ژوند به څنګه تېرېږي د الله د طرفه وعده ده ومن يهاجر في سبيل الله او څوک چې هجرت وکړي په لاره د الله کې یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا پیدا بکی په ځمکه کې مراغما کثیرا پراخي ډېره مراغم مهاجر په فتحې د جیم سره زید هجرت پراخه د اوسېدو زی پراخه کثیره ډېر وسع او پراخي په رزق په رزق کې سام پراخي ته مراغم هم پراخي ته مراغم پراخي د رقبې ته او د کور ته او سع پراخي د رزق ته نو تکرار پکې نشته ومن يخرج من بيتي مهاجرا الى الله سوچ چوزي د کور ته دنا په داسې حال کې چې هجرت کوونکی ای الله ته او رسول د الله ته ثم يدرك الموت بیا گیر کی دلر مرگ فقد وقع اجر علی الله بتقی سر واقع اجر د په الله وکانه الله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی ثم يدرك الموت بیا مرګ گیر کی په طریق کما وقع لجندا ابن زمرہ اللیسی دا یو مسلمانو مکه کې ایمان راوړو او مکه ته څوک لاړ د آیت ورته ولست چې څوک هجرت ونکړي نو هغه ګناهګار دی او ډیر بیمار و د مرګ په حالت کې بچو ته ویلې په کټ کې مې واچوي او مې رسوي بچو کټ کې واچو د مکه مدینه طرف ته را روان تنعیم مقام ته چې راورسېده د مدینه مکه مکرمه نه شپږ میله فاصله کې دی استوا پات الله د آیت راولې چې څوک هجرت وزي د کور نه په داسې حال کې چې هجرت کوونکی الله او رسول یې بیا ورته مرګ راشي فقد وقع اجر الله د اجر په الله واقع د اجر د تيقن د پاره درې خبرې کړي کستا سو خیال دی لپس کې د اجر دومره یقیني دی یو خدای چې فا ثم يدرك الموت باندې عطف په فاصله کړه پاکه سره تعقیب مع الوصل څنګه چې مرشي نو بس د فورن اجر ملاو شي تاخير به پکې نه فقد وقع اجر على الله کی تعقیب مع الوصل دویم دار وقع دای ماضی ذکر کړی دا چې اجر د شي متيقن دی لکه ماضی چې څنګه متيقن دریم دا چې ماضی بیا مصادره کړی د فقد تحقیقیه سره دې تاکیدات پکې رااله چې د دومره کار وکړو د مرګ راغی نو اجر په الله ثابت سړی د کور نوځي نو تکلیف سره مخامخ نو شریعت د طرف نه دته لکه ثاني دی بلایت کې الله ذکر کوي ثاني دا رسالو په ځای برکات منځ کوي
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمْ بِالْأَرْضِ کا قصر مسئلہ ذکر کی مسئلہ دا قصر وَإِذَا ضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمْ چتاسو مسافرت کوئے پزمک کی فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نشتپتاس گناہ بِأَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ چتاسو قصرو کئی پمانز کی بِأَن تَرُدُّوهَا چتاسی واپس کی من اربعین الی اثنین سلورن دوتا وَإِنْ خِفْتُمْ کتاسویری گئی یفتنکم چتاسو بفتنہ کی واچی اللذین کفروا کافران اے ینالکم بمکروہن تاسو تب کافران تکلیف ورسئی بیان للواقع دادا پد اعتراض دا خلاصہ دا اعتراض دادا چی قصر مقید چپی ان خفتم سا علا با قصر کوئی که ویری گئی دا کافرانو دا تکلیف نا که نویری گئی نو بیا قصر نشتا تاسی پی پوشی که نشی پوی نو دے جواب کئی نا دا سی نا دا یفتنکم اللذین دا بیان دا واقع دا قید اتفاقی دا قید اعتراضی نا دے قید اتفاقی بیان الواقع دا منا اغی وقت کم دسی ہو چی نبی علیہ السلام باوتونو خواه کافران نبوتا ہمیشہ خطر ہو پا سفر کی کنا دسی نا دا چی دا دے بیان الواقع دا قید نا دے خواه بیان للواقع ذاکا پا وقت کی فلا مفهوم له مفهوم ورطا نشتا خواه چی دا دے مخالف خدر تخوی چی تاثر کور نوزه یو سفر تا لار سینو بیا قصر کوئی سفر زمانہ کوئی ندہ ذکر کری چی سورزی سفر کوئی سمر سفر کوئی دائی ندی ذکر کری وبینتی سنت و سنت دا واضح کری چی مراد پا سفر سر طویل سفر دے چی مباح صحیح چو وہو اربع برد سلور برد دے برد جمع دا برید دا یو برد دولس میلی او یو میل دولس زر قدمی نو سلور بردا اتس سلویخ میلش تاسو خیال دے او میل چی کم دیر کلومیٹر نا زیاد نو دا دین 76 صد پاس 76 کلومیٹر تیرا جا ذکر چی کلومیٹر زر قدم آدے او میل دولس زر قدم آدے فرق بانے پوچھوئی تاسو موبیل کی کا حسابی ادھا میل او دا غزمان دی موبیل کشتا دے چی میلو ہے نا تاسو تا پتہ لگی گی چی دا دین سمر کلومیٹر اندر آجی او چی اتا سرویخ میلو ہے نا واو یا صدا پاسا واو یا راجی خدا اس وارد یا اصل 76 کلومیٹر دیکھا دیجی بانے پوچھے کنو سوئی وہی مرحلتانی دا دو مرحلی سوئی دا شابی سے پانے دو مرحلی ویوخذ من قولی فلیس علیکم جناح فلیس علیکم جناح انم علیمی کی شدہ رخصت تے لا واجب علی شابی دار شابی سے قول دے چھ قصر رخصت تے عظیمت دارے پورا ہوگا و زمان مسلک دارے دا واجب دے دا اللہ دا طرف میل مسجا دا کنا میل مسجا بقبلے سوک دعوت در کی ور نشنو خپکی کی کنا خپکی کی اجابت واجب دے کنا دے واجب دام دعوت دے اجابت واجب دے تو مسلمان پا مسلمان شپک حق دیا و دارے چی دعوت در تدر کی منگ ملیان پا دیشی کے دیر پاوت ارے جمعہ واری دوار دیر کم بداسی چی دوار بیو منگ لپکی رکم زینا دعوت نہیں او زیو زیتم نتو چیز دیر ضروری طالب یا مولا نہیں بلدی خبالت طالب نہیں غزیر نتو تیدہ دا خبر دا که بدر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاہتا دعوت پر کریشی او دا دعوت اجابت دیونکو فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت وکو بعض توزر اوشی بعض توزر مونشی دا دیر نقصان خبر دا زر رکاتونو ندا خدا چی سڑے یو عادت لارشی تا تا دعوت در کریشی دا زر رکاتو نپلو ندا غرد چا عادت لارشی دیکھ واجب بانے دے عمل وکاو نپل خوکاو نکی مکہ وکنا غیبانی گناہگار او سڑے روٹی نپری وردی سی دعا دے وردو کیو ما تا تکلیف دے ہو جاتے
خو چې سړی روټۍ ونه خوري نه کېږي بېګا یو ځای تللی یم اوس خفه یم چې ولې بد څه خفه یم ټوله شپه مې ځان له کنځلې کوي چې خدای دې ما غر کړي چې دې ځای ته تلم او دا ثواب ما ګاټه ځکه تکلیف راته قسم دې وقار وادي اورېده وقار که کله تاسو ته دعوت وکړو نو اجابت یې وکړئ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا یقینا کافران دي تاسو لپاره دشمنان ښکارا بین العداوت و اذا كنت ودي کې صلات خوف ذکر کوي او پسې صلات خوف حکم صلات خوف موږ کوم په دې کتابونو کې قدرت وغیرہ کې ویلې ده کنه حنور لیزا کې مختصر القدری کې او دا مولین دا پکې تفصيلات کوي کنه انو یو مولین ډېر خیر ډېر تفصيلات کوي هغه ته خدا شي ناشنا ښکاری طالبای کې ویلې کنه چې اوس یو ګر ډېر ورته خوشاله اوس به وای پوي هغه وخت کې په پوي بیا کې دي کنه اوس په صحیح پوي چې اوس شرح مده یو ګر اوس به وای صحیح وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ چتکلئی پدی کے محمد حاضر وانتم تخافون العدو تاسی دشمنان ویری گئی فقمت لهم الصلاة ودرو دیتا من دا جاری دے فعادت قرآن پر خطاب کی پلا مفہوم لہو دا دا پر اعتراض اذا كنت فِيهِمْ چیانی تپکی دا کار کہو فقمت ورطا بلسو کی نشی کولی وَإِذا قرآن عادت دے چی خطاب نبی علیہ السلام تکی طول عمرات مراد فلتقم طائفہ یوڈل دی ادریگی منہم ددین ماکتا سرا وتتاخر طائفہ بلڈل دی رست شید دشمن سرا مقابلیتا ولیاخذو دینی سیت طائفہ تلتی آڈل قامت ماکا چتا سر دی اصلیتا وصلید دی ماہم صلاة زان سرونی فیضا سجدو یسلو چکل منزو کی پر یکونو شیدی طائفہ تلوخرا دا بلڈل من ورائکم ستاسو شاعتر اپنا یحرسونا دیدی پیرک اعلان تقضو الصلاة تردی پوری چتا سے منز پورا کئی منز ادا کئی و تذہب حاضر طائفات دا ڈالا دلاڑ سی تحرسو دا دی پیرک کئی چکمی تاثر رکاتو کو والتات طائفت نخرارا دی شب لڑالا لم یسلو چی منزین دے کڑے پل یسلو ماک منزیو کی تاسا دا سخت شدید ضرورت په وخت کې بدا کیږي اوس دې ته ضرورت نه وي زر دې جمعو کی وډل نور دی ولاړ یو چاغه یې فارغ شو نور دی بیا خطر دی بيدا دا خو سخت ضرورت په او حمله بم وی کنه دا ولياخذوا حذرهم واصلحتهم ودنسي دالونه د دې وسلې د دې ماهم د دې اسرائیل یقذ الصلاه تر دې چې پورا کی منز پورا کی سامان بیزان سر بلاس کی نیولی وصلو دا وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذالک ببطن نخل فبطن نخل کی کری رواو الشیخان صلاح ولی زان سر ونی سی ود الذین کفروا زکا فخیا کسان چکا پیران دی لو تقبلونا اذا قمتم الى الصلاة چتاس غافل شئی چکلمان زد ودرے گئی اناسیتکم دا وصلو استاسنا وامتیتکم دا سامانون استاسنا ويميلون عليكم ميلة واحدة حملبو کی پتا سے یوزل حملہ ويحملوا عليكم حملبو کی پتا سے فياخذوكم وهذا علة الامر باخذ علة الامر باخذ الصلاة صلاة ولونی سیدک فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جرا علیکم نشت گناہ پتاسو انکان بکم مزاک پتاس تکلیف من مطرین دباران ناو کنتم مرزا یا تاس بیماران ینتزو وصلیتکم چتاسو وصلکی دئی وصلونی سی کہ تکلیف و بیام کی خودم خید فلا تحملوها وهذا يفيد دا پیدکی ایجاب حملها عند عدم العذر چې حمل د وصلې واجب دی چې کله عذر نه په مانځ کې دا یو د قولون د شافعي و ثانیا نو سنت او دا راجح هم دی او خذو ونی صحیح حذرکم سامان د بچاو تاسو من العدو احترزو منو ځانونه د دشمن نه ساتي مستطاعتم ترسو چې تاسو طاقت خذو حذرکم
دشمن نه ځان ساتي تر څوم چې طاقت. ان الله عذل الكافرین، الله تر کړه کافرانو لپاره عذاب مهین، عذاب مهین اهانت کون کې ځای اهانت. فاذا قضیتم الصلاة چکل تاسو منزادا کا فرقتم منها فارغ شید دینا فذكر الله بالتهلیل والتسبیح، تهلیل لا اله سبحان الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکم مستجین اے فی کل حال. درې حالات ذکر کړ، ټول حالات ته مراد. باجی وی فذكر الله نه مونږ مراد دي چې دا غي نه مطمئن شي نبی امون په خاص په طریقې سره نور وختونو کې کوي. فایزت ماننتم امنتم فاقیموا الصلاة ادوها بحقوقها، به منځونه دا کوي خپل حقوق سره، دا خو دې وک نور صحیح کوي. زکا ان الصلاة یقینا كانت علی المؤمنین فمؤمنان کتابا مکتوبا مفروضا پر کړل شوی، موقوتا مقدرا وقت چې وخت مقرر دی، فلا تؤخروا داینه بند رستکی. او نازل شور کله چې نبی علیہ السلام ورډل ولې غلا د مجاهدینو په طلب د ابو سفیان کې واصحابي داغه د مرګرو کې لمار جو منو چې روح نو واپس په شکل جراحات د خلک شکایت وکړه، زخمونه چې موږ زخمی څنګه واپس ترش. الله دا تراولې الله وی والا تهینو تذوبو، تاسو کمزوري کیږئ په ابتغاء القوم، په طلب د قوم کې کافرانو کې لقد تقاتلون چې تاسو هغه سره جنگيږئ، کمزوري کیږئ. ما ان تکونو تعلمون کچری تاسو تجدون عالم الجراح ممی درد زخم پینو یعلمون دیم دردمندی کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو خوږیږئ. مثلکم لا یجبنون عن قتالکم، لا یجبنون دې ګوره خدا سم کوي هغه نه پوز دی لکیږي ان قتالکم تاسو د جنگ تاسو خوږیږئ هغه هم خوږیږي، خو تاسو په یو شی زیات دی هغه دا دی وترجون انتم تاسو امید کوئ د الله نه من النصر والثواب علی په دې درد باندې ما هغه لا ارجون چې دی هغه امید نه کوي. پنتم تزيدون علی تاسو زیات دی په دې باندې په دې سره په یم بغي مناسبه ده ان تکونو ارغب منهم فی چې تاسو ډیر مینه کوونکي شي د دوی نه پیه په دې جنگ. وکان الله دې الله تعالی علیمن پویا بكل شیء حکیمن فی سنی. بس درود شریف والله